بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. عزتمندو کتونکو او اوریدونکو، مونږ د انټرویو په سلسله کې د جماعت اشاعة التوحید سنت یو عظیم مبلغ شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ مولانا سید عبدالمقدس باچا سے دامت برکاتهم العالیه سره جلبۍ ته راغلو. په دغه سلسله کې ملاقات وکړو او چې کوم مخصوص سوالات دي موږ د هغې نه تپوسونه وکړو، هغه د هغې تفصیلي جواب موږ راکړي او د هغې په فرمایش باندې موږ دا پروګرام آډیو ته کوو د ویډیو په ځای باندې. تاسو د هغې جوابات ته غور کړئ. زه د هغې شکریه ادا کوم، د هغې مننه کوم چې هغې موږ له وخت راکړو. الله دې جزا خیر درکړي. مولانا صاحب تاسو پوره نوم څه دی؟ عبدالمقدس. ولدیت څه دی؟ ناصر شاه. ستاسو تاریخ پیدایش؟ 1958. ستاسو خاندان یا قبیله سره؟ سیدان جی. او جلبۍ کې اوسېږئ؟ جلبۍ زموږ خپل آبایي کلی دی. ستاسو ماشومانو تعداد څه دی؟ 4 ماشومان دي او 2 نارینه دي. د دې مصروفیت څه دي؟ دینی زیر تعلیم دي. سبقونه ویل. تاسو ماشوموالی کوم دی تیر کړی؟ بس د خپل کلي کې تیر شوی دی. سبقونه تاسو ابتدایي دغلته کلي نه ویلي؟ د خپل کلي کې د استاد نه مو ویلي دي. توډیري کې هم د تنر مولانا صاحب نه ویلي دي. په ویسا کې دغه نه مولانا شهزاده صاحب کوم چې د مانسیرې د علاقې و د هغه نه مو ویلي دي. د مانسیرې د شیخ غلام حبیب صاحب نه مو ویلي دي. د چغرزو یو عالم حبیب الله صاحب د هغه نه مې ویلي دي. دغه شانې دغه ویسا د یو عالمو دغه اجیشا بلکې د شادي خان د هغه نه مې ویلي دي. او سکول تعلیم څه؟ سکول تعلیم شپږمه پورې ما سبق ویلی دی، بیا مې پریښی دی. ستاسو د استادانو کې قابل قدر کم یو دي؟ نو بس هغه شانې ویسا والا شیخ غلام حبیب صاحب، دغه شان تنر مولانا صاحب رحمه الله، دغه شانې رستم کې مې سبقونه ویلي دي. نو هغه وخت کې چې نو شیخ عبدالسلام صاحب او یا بل یو عالم د زورآباد دې وخت کې رانه نوم هیر شو، نو هغه نه مې سبق ویلی دی. په دې کې زیات محبوب چې ده نو ما له دغه رستم شیخ صاحب رحمه الله سره دی چې بیا جماعتي خفقان راغی، بیا د هغې نه زه دغه شوم، لکه بس داسې وایه چې بددله شوم. او بیا ما د هغې په رد کې یو کتاب ولیکلو، کشف اللسان الحسیس عن وجوه بعض اهل الحدیث. او په هغې کې ما داسې د نورم غیر مقلدینو رد وکړو او د دی هم چې ما ته رد مناسب ښکارېدو نو هغه مې وکړو. مطلب مې دا ما به خپله مو پېژني، پردي به مې وپېژني، او مطلب دا خپل به مې خپل وګاڼي او پردي به رانه ویداره شي. دا به خیال را نه شي چې ګنې دا داسې کس دی چې که چا پې لاس واچو نو د هغه به نه، چې ما یې خپل مې هم وپېژني، پردي مې هم وپېژني. او دغه شانې ویسا شیخ صاحب رحمه الله هغه مې زړه ته ډېر زیات نږدې و، ځکه هغه داسې انسان و چې زموږ یو خور وفات شوې ده، خدای دې وبخښي، هغې به کله کله ما له وي بې شیطانه راوله که نه، هغه بې شیطانه راوله. نو هغه ما ته ډېر زیات خوښ و. بس زه یو 2 واقعه دي 3 هغه به ووایم، نو دا به انشاءالله چې نو ډېرې مفیدي. یو پیره مونږ داسې مازدیګر به د هغه جومات ته دغه ته ورتلو ترجمې له، نو
یو پیره چې تلو نو مونږ کوم جومات کې چې اوسېدو د ویسا کې نه هغې له د کولالانو جومات وي داسې زیارت سر جومات نو هغې کې مونږ چې ډوډۍ خوړه نو درستخان باندې اوبه واوړېدې نو درستخان هسې د طالبانو سوتراني بیا چې اوبه پرې واوړېدې بیا ډېر بدرنګ ښکارېدو ویسا شیخ صاحب دغه له چې لاړو جومات ته نو ویسا شیخ صاحب ایله اودس وکړو او راغې مونځ یې ورکو نو چې داسې د مخامخ قمیص ډېر لوند و نو طالبو اوس په کابل کې دی نورالله صاحب نامه یې ده د تګاو نو هغه ما ته یې وویل زمونږ هغه درستخان دی بس ما له هغه خبره سر خپه شوه نو هغه مونځ مې هم تکلیف سره وکړو بیا چې درس کې کېناستېدم بس هغه خبره به مخیله کېده او خاندل به مې ویسا شیخ صاحب ټول درس وکړو او نه د هغه په دې تندي باندې څه ګرونج او خفګان ښکاره شول او نه دا چې سبق یې بس کړو که نه ترجمه نو ګنې ما له څه لګیا شو نو زه د هغه د اخلاقو له حیران شوم چې که داسې زه کېناست یم او یو طالب خاندي نو لکه هغه زه به یې ورټم چې هلکه څه چل دی لکه ما کې صاحب دی که لکه څه خبره ده خو دې انسان بلکل نه په تندي باندې څه خفګان راغی نه د ما نه وروسته څه تپوس وکړو او ګرجي او پیره مو دغه ته راوستېده دلته کلي له نو هغه ځایونه ما ته اوس هم یاد دي نو هغه ځای له چې راورسېدو زه تلی وم ای پسې راوستو مې ختم له نو دې ځای نه مو ګاډی بوتلی نو را مو وستېده ښه باران ورېدو او ما داسې به ووایم چې قمقلې مې دا کړې وې چې راوستو مې ختم له او د سوره ضحا نه مې وله سبق پرېښه چې لکه دا تقریبا داسې ووایه چې پوره پاو دی نو را مې وستېده یاره که دې کس دا ویلي ویسا شیخ صاحب رحمه الله چې لکه دا دومره څوک پرېږدي نو سوره ضحا نه په تفسیر اړم شه 3 ګنټې کې ختم وکړو 3 ګنټې کې او دغه ځایونه چې مې ته یاد کړل چې دغه ځای له راورسېدو ما له دا دومره تکلیف دې څه له وکړو چې دې ځای نه دې ګاډی وکړو ما پسې رالې زه دې راوستم اوس به مې بیا بوځې نو هغه یو جمله ووایي چې کلما وقعت الالفة رفعت الکلفة کله چې محبت من له راشي نو هغه تکلیف ختم شي بیا بنده مطلب دا بې تکلفو اړمي نو ته څه له داسې دې کول زه به دې دغه شان به دې راله ویلي زه به راغلی نو 3 ګنټې کې ختم وکړو ښه باران ورېدو او ډېر شي خلک لکه جومات چې نو بار برنډه هم ډکه وه د جومات او جومات هم دننه ښه برجغ و او بیا مو چې نو واپس بوتلو نو یو دغه وه بل جي او پیره څه خبرې مې ورسره کولې نو بس څه چل وه خبرې به یې خوښې شوې نو راده وې که نو دوی په تندي ښکل کړم نو ما سره د دې کلي علماو نو هغه وي دا خبره به یاد ساتي چې لکه داسې د چرته هم نه دي کړي او دی راغی نو تی په تندي باندې ښکل کړي بیا دا ما ځان سره چې په هغه خپل تاریخ کې م لیکلي دي چې دغه شانې یو پیره داسې شوي نو دغه د ډېر خوښ ما ته هغه ګنې ما پنډۍ کې سبق ویلی دی او پنډۍ کې زما 2 استادان یو مولانا فیروز شاه او دا بل چې مولانا فضل حق صاحب که ژوندی نو الله دې حفاظت وکړي او که شهید شوی نو الله دې شهادت قبول کړي نو لکه دغه استادان 2 زما نو دغه دا کوم چې مولانا فضل حق صاحب دی دلته ما تقریر ته راوستی تقریر یې کوو نو تقریر کې یو عالم غلام الله استاد نوم د شیخ صاحب شاګرد و په عوامو مولیانو کې لکه ډېر قابل دا لفظي ترجمه والا ښه ورتله نو هغه جي هغه په دې خپل تقریر کې د کراچۍ د ډاکټرانو رد شروع کړ چې رد شروع کړو نو هغه ورته وایي چې نه جي
دا دوه وروڼه دي او یو داسې دی او بل داسې دی. یو چې ډاکټر عثماني او بل هغه بل ورور یې هغه ځان له جدا جومات جوړ کړی و حزب الله والا ډاکټر کمال. نو هغه وایي دې کې دا فرق دی چپ که تا د ښه پېژنم او ته هم دغه شی نو ښه راده یې وکړه چې ښه راده یې وکړه نو چې مونږ واپس دغه نه راوتو د جومات نه. نو دغه ما ته وایي فضل حق شیخ صاحب چې دی به ځي دې ځای نه. ما نه یاره وی بس ته به وګورې که نه دی به دې ځای نه ځي. ریښه هغه چې سره دې تېر شو نو لاړو کراچۍ له. دا جي دا زما مطلب دا زړه پورې استادان. جزاک الله. طالب علم کې تاسو بهترین ملګری څوک و په دې خپل د طالبۍ کې؟ نو بس طالبۍ کې خو جي ما سره د دغه د دې شوي د روح الامین مولانا رور دی خیر الامین صاحب. خیر الامین مولانا صاحب هغه ما سره چې نو د طالبۍ ملګری خو نو لکه هغه علم حاصل کړی و او تر دې پورې چې د قاضي شمس الدین رحمه الله د هغه شاګرد و هغه سره یې ستاسو تذکره هغوی سعودي کې ماته غزل کړو. ښه جي ښه او دغه ده داسې وه چې هغه د دې دغه مفتی سراج الدین صاحب هم سبقي تېر شوی خو دغه هلته ما سره دوباره څه سبقونو کې ملګری شوی و. نو دغه ښه ملګری او داسې نور ښه ملګري چې نه تېر شي. تاسو فراغت کله شوی دی او کوم ځای نه شوی دی؟ فراغت جي زما په هغه کال باندې شوی په کوم کال باندې چې شیخ القرآن صاحب وفات شوی 87 تقریبا دکه جي او دغه شهید اذان دغه شهید شو دغه کالو او فراغت زما د امداد العلوم نه د پېښور نه او دغه د حسن جان صاحب او مولانا امان الله صاحب دغه د دې بنو د طرفو په دې پېښور کې چې هغه وخت کې څه کور و څه امامتي وه مطلب دا د دې جومات د جمعیت والو د طرف نه څه د هغوی څه عهده هم والا حواله وه یو هغه و او بل د حسن جان صاحب و. ستاسو تدریسي خدمت څه دي؟ درس کم ځای کې کوئ نن سبا؟ درس وغیره نه هغه خو جي د دغه نه د 1983 نه چې شروع شوې ده تر اوسه پورې د خپل جومات کې چې الحمدلله دغه درسي او د حدیثو کتابونه ریاض صالحین مشکاتی الادب المفردی دا ویل کی. دین له هفتواری درسونه شته ماهانه؟ نه جی هفتواری درس نشته ده. ماشاءالله. تاسو مدرسې کې کوم عہدې باندې کار کوئ نن سبا؟ نو اوس خو جي مدرسه کې اهتمام دی او دغه شانې مدرسه کې چې نو څه کتابونه پړاولي ترجمه همیشه ما سره مشکات ما سره ریاض صالحین چې دا زما سره او کله چې ابتدا کې د فارغ شوم نو تنر مولانا صاحب سره تورډیري مدرسه کې یو 15 کاله تدریس مې کړی و. بیا د هغې نه وروستو ای سره څه معمولي غوندې خفقان راغی بیا هغوی د ویستم چې ویستم نو بیا یو ملګری و نو هغه ما ته وی چې زه تا له سکول کې کار کوم حامد نامې ده اوس هم ژوندی ده د خیره نو هغه وی زه تا له سکول څه کار کوم نو هغه بیا ما له سکول کې نوکري وکتې د استادي په اول په اوټي باندې وم او بیا په ایټي باندې وم تقریبا د دغه نه 92 نه 1992 نه تر 2017 پورې زه سکول کې وم. بیا ریټایر شوئ؟ بیا ریټایر شوم نو اول زیده کې وم زیدې نه بیا الډیر ته رالم الډیر نه بیا کلي ته رالم. الحمدلله دا څومره تصنیفات چې شوي دي سیوا د یو دوو نه د هغې نه بغیر دا ټول د سکول په ډیوټۍ په دوران کې شوي خو لکه الحمدلله ما چې ته خپل پیریډ نه ضایع کړی او په خالي پیریډ کې مې دا ټول لیکل کړي دي الحمدلله که هغې نه تصانیف برابر شوي دي. شاګردان کې خاص شاګرد څوک دي؟ نو شاګردان خو جي الحمدلله ډېر شی دي نو زه اوس د هغوی داسې پوره تفصیل نشم ویلی. نن سار مې یو کاپي د نظره تېره شوه تقریبا د زنانهو کې
تقریبا 140 پورې زنانه دا شیان ټولې شاګردانې دي چې په هغې کې الحمدلله دا اوس دغه چې دی کوم 2022 چې دی دې کې تقریبا 100 پورې زنانه دغه نه د پنځپیر نه چې هغه خپلې شاګردانې فارغې شي. ماشاءالله. جماعت سره ستاسو وابستګي د کله ده؟ نو دا خو څه ووایم چې تقریبا د 1972 نه به داسې وابستګي راغلې ده او الحمدلله هغسې واقعده تر دې پورې چې الله علم هم راکړو. موږ سره دلته جي په دې کلي کې یو طالب و او وخت کې طالب و ما ته دا میدان صرف هم ویلی او دغه دا ابا دلته توډیري له وتلو سبق له نو هغې به پیرماله اراده چې ځو تنر مولانا صاحب مشکات وایي یا به واورو نو مې زه ښه ده نو هغه چې لاړم نو مشکات واورېدی شي چې واورېدی شي بیا د هغې نه وروسته هغه ما له وی راځه که نه سبق وایه علم له راځه نو ما یې جي اوزګار نه یم نو هغه ډېر شی وخاندل وی چې او دا خو د اوزګارو کار دی بس دکه خبره زما دپاره خدای بانه کړه او زه علم پسې ووتېدم. ښه جماعت طرف نه سوده میلاو شوې ده تاسو ته؟ نو هغه شانې خو جي دا اوس وحدت المدارس چې جوړېدو نو دې کې ما له څه وحدې راکولې خو ما ورته وویم نه جي زه بلکل په څه نه پوهېږم ای ډېر زیات وخاندل کوي سمدستي دې ځان خلاص کړو نو ما څه جماعتي هغه دی څه وحده نه ده قبوله کړې او زما خیال دی چې په دغه شانې 1998 یا دې نه لږ وړاندې تنر مولانا صاحب د امارت نه استعفا ورکړه بیا ملګرو چې ده نو هغه یې وی چې آینده جمعه به دغه کوو راجمع کېږو مطلب دا چې دا وحدې یو بل له ورکړو هغه جماعتي ډانچه په ډانچه پاتې شي نو زما دا خیال و چې زه به لړ شم نو که الله ته منظور وي د دې دغه بازار کلي یو امي سړی و خو ډېر اخلاصي و امان خان نامې و رحمه الله نو ما یې مې دا امارت به هغه له ورکړو خدایي د که هغه نه قبلو نو بیا د توډیري او عالمو نو داسې باضابطه عالم خو نه خو د قرآن کریم ترجمه یې ښه یاده وه نور هم څه سبقونه تنور مولانا صاحب نه ویلي نه شیر حسن مولانا نوم یې بیا چې نو دغه کې امریکا کې وفات شو نه هغه ما یې ده له به دغه ورکو امارت به ورکو هغه د خدای شانو دا دواړه نه راغلي کېدی شي دغه یاره یې وه چې مثال مونږ له مشري حواله شي نو هغه یې به حاضر نه شول بس ملګري ورغېدل ما له ته به زمونږ امیر یې نو بس د هغه وخت نه الحمدلله دغه د جماعتي د دې خپل دغه حلقې چې 7 نمبر حلقه ده د دې بازار کونډې نه والې تر د جهانګیري نیوي نیر پورې د دې علاقې دا 7 نمبر حلقه ده د هغې امارت یې ماله راکړی او زه د الله ډېر شکر ګزار یم چې د هغه 1998 نه تر دې وخته پورې الحمدلله یو شورا نه ده خرابه شي ښه برابر کېږي تر دې پورې چې زه دا ویلی شم چې زمونږ د ضلع چې کومه ده چې مخکې عادلبر خان صاحب امیر او بیا شیان هغه لیاقت صاحب شه اوس الحمدلله دغه دی اکمل مفتی صاحب دی او دومره کار به زه دا وایم چې هغه وخت کې به نه شي لکه اوس چې کوم ښې طریقې سره کېږي ځکه اکمل صاحب عالم دی نو د عالم امارت او د عامي امارت کې د ځمکې د اسمان فرق نو تر اوسه پورې الحمدلله لکه دا څومره نور حلقو والا ملګري چې دي زما حلقه او زما امارت هغوی ته الحمدلله ډېر پسند دی ماشاءالله شکر خو دې علاوه تاسو جي یو رکن تاسو سره میلاویږي د جماعت تاسو لومړی تپوس تل څه کوئ
نو بس دغه چې لکه ستا هلکه لکه اوس روژه د ستا درس کوم ځای روان دی او درس کې کسان کینی او که نه کینی بس دغه تپوس نو نور خو څه نه نوی کارکون ووینه جذبات څه ستاسو نو بس هغه دی چې مثال بنده هغه نه تپوس وکړي چې ستا مصروفیات څنګه دي کار دې څنګه دی مسله دې په وړاندې دي که نه دي خلک در سره مطلب دا رابطه ساتي او که نه خلک درنه متنفر دی نو که هغه مثال داسې چې خلک هغه له راضي او نفرت ترېنه نه کوي نو بنده وله وځېرېږي او که داسې چې مثال هغه کار کوي او کولی نه شي یا خلک ترې متنفره وي نو بنده زړه کې ووایي چې بس الله دې توفیق درکړي ستاسو په خیال کې دروس بهترین ذرایع څه کیدای شي د څه شي د قرآن کریم دروس چې عام شي بس داسې ذرایع نو به جي د هغې یو ذریعه خو دا هم ده چې مثال ما له راځي نو تا به ځان سره رانږدې کړمه نو که ما له نه راتلو نو تا به څه ځان سره رانږدې کړمه او بل دا ده چې د الله دین ته رابلل د هغې خپل څه اخلاق دي څه طریقه ده نو چې هغه اخلاقو باندې بنده فایدي نو بنده ته ملګری هم رانږدې کېږي خبرې هم په وړاندې دي او دا ده چې بنده کې للهیتي پکې نو هغې سره هم کار کېږي او اخلاص غواړي او مطلب دا د ټولو نه اول علم غواړي چې علم وي نو یو بنده به ستا خواله راشي که علم نه وي نو ته به یو بنده دغه شان په عامو اخلاقو باندې څومره مایله کړي صحیح خبره د وحدت المدارس باره کې ستاسو څه رایه ده دی ولې جوړ شو په دې باندې خو جي ډېر زیات خوشحاله یو د هغې وجه دا ده چې زمونږ د کلیو والا کسانو نه هغوی دغه ورکولې پرچې ورکولې نو د هغوی سره مطلب دا بغض حسد او هغوی په یو طریقه سره داسې بدنامول یاره تاسو نقل کوئ او تاسو چې ده نو سبقونه سم نه دي ویلي او د هغوی نه پرچې اخیستل هغوی له د سره چې نو په امتحان کې د ناستې دپاره دغه ځای نه ورکول او داسې کړي دي چې زمونږ کسان د امتحان نه پاسولی دي چې مثال تاسو دغه د امتحان لایق نه یې که موږ له داخله هم راکړې ده نو هغه په د زړه په خوشحالۍ باندې نه که زموږ یو ملګری هغه ښه امتحان یې ورکولی شي ښې نمبر یې اخیستی دی خو دی هغه سره بغض حسد کړی دی هغې ځان ته نه دی راپرېښی او دا خو یې چارې هم نه دي کړي چې تا له فوقیت درکړي او خپل کسان چې ده نو هغه ګنې د خپل ناقابل والي د وجې نه هغه په دویم نمبر کې حساب کړي مونږ سره ښه بغض حسد کړی دی تر دې پورې چې زمونږ د دې دغه نه د وفاق المدارس ته د نږدې کېدو نه روان دي دی زمونږ ملګرو ته چې نو څه ښې طریقې سره نه دي کتلي حضرت شیخ رحمه الله به دا ان ارسل معی بني اسرائیل دی لاندې به وي چې زه کله رالم نو ما دې ټولو مدرسو له خطونه لیږلي چې ما له دغه راکوي د یو ګنټه درس به ستاسو مدرسه کې کوم اوبه به هم ستاسو مدرسه کې نه څښم نه به ستاسو نه چای غواړم نه به تاسو نه چې نو مطلب دا ډوډۍ غواړم په خپلو پیسو باندې به راځم ستاسو دې مدرسو کې به زه یو ګنټه درس کوم حضرت شیخ رحمه الله وي ما ته هېچ چا ځای نه و راکړی تر دې پورې چې ما مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله ته هم ویلي خو لکه هغه هم ما ته ځای نه و راکړی نو د هغه وخت راسې تر اوسه پورې تر دې پورې یو واقعه ده جي زمونږ استاد هغه خپله د یکوړي کې سبق ویلی اوس هم ژوندی دی مولانا عبدالخالق شاه صاحب نامه یې ده نو هغه ما ته وی چې زه راځه زه د یکوړي کې داخل وم نو چې زه یکوړي ته لاړم زمونږ د کلي یو کس و انعام الحق نامه وه او بس لکه ښه متکلم و ګنې نو نور دومره څه عالم نه نو هغه جي دغه وکړه چې دې څنګه ولیدلم نو هلته هغه خلکو له وی چې دا خو پنجپیری دی او کلي کې چې نو ډېره سختي شروع کړې ده نو د هغه ناظم
دفتر راوغوښتېدم چې لاړم نو ما ویلې ته د کوم ځای مې د جلبۍ کوم جماعت سره تعلق ساتي مې زه د پنځپیر شیخ القرآن صاحب دغه یم شاګرد یم او لکه هغوی سره ترجمې له څو کارتې تللی یم نو ما ویلی دا ته انعام الحق ووایي نو هغه خبره په خندا واړوله نو ما ویلی نه دا ته ټیک هغه ویلي دي نو ما ورته یم کلي کې خو ما بلکل چیانو ښه د اشاعت کار کوم دلته صرف سبقونه له راغلی نو هغه داخله چیانو ما لې راکوله خو بس هغې سره زما زړه وټکېدو د هغه ځای نه رالم شکر دی چې هلته نیم پاتې شوی ګنې نو هغه چې مې ډبرۍ سستې شوې وې نو تر مرګه به سستې وي الحمدلله هغه ډبرۍ سختې وې او زما د الله نه امید دی چې تر مرګه پورې به دا ډبرۍ برابر دا څه محرکات دي چې زموږ د وحدت بورډ جوړ شوی دی او بعضې مدارس زموږ د جماعت ملګرو الحاق نه دی کړی یا څه وجه کېدی شي نو بس دي دغه شان څه یا هسې بدګمانۍ دي او یا داسې دي چې مثال د ځینې خلکو مونږه په بد شکل کې ښکاره کړي یو ګنې الحمدلله نه زمونږ شکل بد دی او نه زمونږ اخلاص کې څه فرق شته یو شاعر ډېره ښه خبره کړې ده بخندی دو گفت آن شکل من است ولکن قلم در کف دشمن است زمونږ شکل هغه نه دی وی خاندل خو دا د دشمن په لاسو کې قلم دی نو زمونږ شکل یې بدرنګ جوړ کړی دی څه ذهن کې څه داسې رایې راځي د وحدت د ترقۍ باره کې چې دا مخکې په وړاندې ترقي وکړي څه داسې رایې شته سوچ نو بس جي د ټولو نه دا خو په هر کار کې د ټولو نه اول اخلاص پکار دی او بس زمونږ الحمدلله مدرسې دومره دي دومره چې زما خیال د وفاق المدارس د کله راسې جوړ دی خو د هغوی اوس هم دومره مدرسې نه دي څومره چې زمونږ وي او دغه د علم جماعتي کار ته کار ویل او خپلو مشرانو باندې چې نو الحمدلله 100% دغه د یقین چې دی مونږ له نه غلطه لار ښیلې ده او انشاءالله نه به مونږ له غلطه لار وښیي تر دې پورې چې د الله د طیب شیخ صاحب عمر کې ډېر خیر او برکت واچي هغه زما نه سوکاله کشر دی ځکه حضرت شیخ رحمه الله سره چې مونږ کله پاتې کېدو نو ده به د کور د طرف نه میخه راوستېده ورسره یو وړوکی غوندې سپی به او رابغې نو بدرۍ کې به یې میخه اوبه کړه نو بیا به یې بره وخېجوله مونږ چې درس کوو نو خو سخته ګرمي وه او دومره انتظامات نه نو دا طیب شیخ صاحب به راغی نو شیخ القرآن صاحب ته وایي دا ببو دی داسې و او دا هغه وخت و چې حضرت شیخ رحمه الله به دا مخ په قطب باندې کېناستېدو او د کډي طرف له به شاوه هغه دیوال سره دوه کړکۍ وي د هغه دواړو کړکو ترمنځ به شیخ القرآن صاحب کېناستېده یو طرف ته تې لیکلي الیه ادعو بل طرف ته تې لیکلي و الیه مآب او شیخ القرآن صاحب مدرسې باندې چې کوم بورډ لګولی او داسې مخ په دغه باندې د ډوډیر باندې ډوډیر دی که څه دا کلی چې ورسره دی کډې په دغه مخې لګولی او هغې باندې مې چې نو دغه دارالقرآن لیکلی و نو دا تصانیف دی تصانیف الحمدلله ډېر شي کوم کوم تصانیف دي نه خو چې ما تاله راغستی نو تذکره وکړئ شي بیا هم بس دغه شانې دي دغه دی دغه ټولو ناول تصنیف دغه کشف اللسام الحسیس او وجوه بعض اهل الحدیث دی د هغې د تصنیف باعث چې دکه د عبدالسلام شیخ صاحب رحمه الله هغه وړېدلو او دویم چې نو بیا د کلي کې یو مولا مشتاق حسین نوم او سوات استاد باندې مشهورو چا به ولې کلي کې چې نو دغه وي توتیانو استاد به یې ولوي نو هغه یو رساله لیکلې وه د حق توره نو هغې کې ساته مسایل هغه دغه کړي راوستي نو زه ولګېدم ما د هغه رسالې رد شروع کړو نو د هغې په رد کې ما 3 کتابه ولیکل یو چې نو کشف الحجاب عن وجه المرتاب او دویم قطع الورید عن عنق العنید او دریم تانیب الکئیب دا 3 کتابه مې د هغه د کتاب په رد کې ولیکل
بیا د هغې نه وروستو د دې کلي یو مولا اوس دغه دی مړ دی نو هغه یو کتاب لیکلی و اظهار الحق نو په هغې کې زمونږ د اشاعت پسې ډېر بد ردې ویلي ډېر بد ردې ویلي بس داسې ووایه چې داسې عالم لکه کوم چې سوره اعراف کې ذکر شوی دی هغه شانې عالم فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث داسې و نو هغه جي بلکل ژبه یې اوږده کړې وه نو اول هغه دغه کتاب کې دغه کړی و د دې حیات الانبیاء باندې شروع او دریم چې په کرامات بعد الموت باندې او دریم په عذاب قبر باندې نو زه ولګېدم د هغه کتاب په رد کې ما 3 کتابه 2 ولیکل 2 مې ولیکل او دریم چې هغه لا تر اوسه پاتې دی یو مې ولیکلو تحقیق الحق فی مقاید اظهار الحق چې الحمدلله هغه ډېر مفید دی او د هغې دا وجې نه چې نو ډېر علما زما سره معرفي ګرځېدلي دي تر دې پورې چې دغه د اسلام آباد کوم چې مدرسه ده د هغه یونس نعماني صاحب الحمدلله هغه دغه کتاب کتو سره دلته راغلی دی او دلته ما سره چې نو دغه کړی دی بیان یې کړی دی زموږ په جومات کې او بیا یو مناظره و نو ما له ته به هغه مناظرې له خامخا راځې ما ویل جي ما ته بلکل هېڅ شی نه راځي نو هغوی نه ما کتاب کتلی دی ته به راځې نو یو دغه کتاب و بل جي بیا تحقیق کرامات الاولیاء چې الحمدلله هغه هم ښه مفید دی تر دې پورې چې دا کرم جنسۍ والا یو تقریر کړی دی دکه په دې کراماتو باندې نو ټول یې زما د هغه کتاب نه کړی دی او دریم جي د دې اولني کتاب په دغه کې د دې تحقیق الحق بلکل په آخري صفحو کې ما ویلي چې د 2 خبرو جواب هغه وشو یو د تحقیق کرامات الاولیاء چې کرامات بعد الموت ثابتوي نو د هغې تحقیق مې کړی دی او دویم د تحقیق الحق فی بیان مقاید اظهار الحق دې کې د دې 2 حصو جواب وشو او کوم چې عذاب قبر دی نو که ژوند وفا وکړه نو انشاءالله د دې جواب به مو ووینو او که نه ژوند وفا ونه کړه او مرګ راغی نو بیا به انشاءالله زما زوی د مقدار د بل معاذ دی نو دی به حق پدري د هغې لحاظ به وساتي انشاءالله د دې جواب به وکړي دې وخت سره هم ستاسو یو کتاب لګیا دی تاسو لیکئ کوم کتاب دی دې وخت کې خو جي د ریاض الصالحین شرح شروع ده او دې نه بغیر هم چې نو دا بل یو کتاب دی دغه ده کتاب احکام الصبیان چې هغه په خالص عربی کې دی او ټول مطلب دا قسم احادیث هغه راجمع شوي دي په هغې باندې زه چې دغه له تلمه حج ته ځان سره مې د هغې مسوده یوړه نو په دغه کې عربو کې هلته دغه یونیورسټۍ کوم چې اسلامي یونیورسټي ده په مدینه کې د هغې د یو استاد نه مې تقریر هم راغستی دی الحمدلله هغه تقریر هم پې دغه دی چاپ دی او هغه کتاب الحمدلله چاپ شو دغه شانې بل جي دغه دی انارة البدر فی تحقیق سنت الفجر دا لیکلی شوی دی دغه شانې بله یو رساله د رسایل مقدسه داسې تقریبا یو 14 پورې تصانیف هغه چاپ دي او دا تفسیر مقدس او دا ریاض الصالحین دا شرح دا مطلب دا چې ډېرې تصنیف دي داسې کوم تصنیف دی چې تاسو ته تکلیف درکړی دی چې چاپ شوی دی تاسو درد رسولی تصنیف من صنف فقد استهدف کنه
چې تصنیف دی وکړو نو ځان دې خلکو له دغه وکړو هدف دې وګرځو ټکی دې وګرځوله. نو دا دغه چې مې لیکلو تحقیق الحق، نو په دې کې د سرفراز خان صاحب د یو کتاب حواله و ازالة الریب کې، نو هغه په مخکینی چاپ کې وه، د رستنو کې اوس چې موږ سره کوم دي نو دې کې نه وه. او دا د مبتدیینو چانو داسې وایه چې عادت قدیمه دی چې دی لګي نو کتابونو کې اخوا دی خوا کوي اخوا دی خوا کوي، یو شی پکې نه باسي یو شی ترې نه وباسي، نو هغه جي دغه وشي. هغې حوالې دپاره زه د دې کلي یو ډاکټر و راغلی دی دغه ګمبد طرف نه دی، نو هغه مې ځان سره کړو، زه دغه له لاړم جنګ له لاړم، جنګ علاقې له. هلته یو عالم و چې هغه دغه آیینه تسکین الصدور یې لیکلی دی، نو هغه سره لاړم. اشرف صاحب نامه د هر څه چې دي وفات شوی و، چې لاړو نو هغه وفات شوی و، نو هغه سره کتاب و ازالة الریب. بیا هغې نه مې فوټو سټیټ کړی دی، اکه فوټو سټیټ مې چایم دی دغه کې ورکړی دی په دې کتاب کې. نو لکه دغه تکلیف راله میلاو چې کله یو خوا ده کله بل خوا ده. د جماعت کومه رساله ستاسو دې وخت کې په مطالعه کې ده؟ نو بس جي دا خپله نورې مې خپله مطالعه کافي ده، داسې ده چې زما ترې سر نه اوزګارېږي، نو خپله مطالعه هغه برابر کوم. رساله مې یو چا نو زیر مطالعه نشته، دا کوم چې خپل د مرکز رساله ده نو دا په دې وزن باندې علمه چې ولا هم دا جمع کوه چې کال برابر شي، نو ماله به رسالې هم راکړې پیسې به هم والي، بس یو جماعتي امداد په حیثیت باندې دغه رساله علم ګنې د کتو موقع نشته. کله کله داسې چې د شیخ صاحب اداریه نو هغه مې لږ زړه له پسند دي، نو هغه خامخا وګورم. تاسیس د جماعت په حوالې سره تاسو څه خیال دی چې جماعت ولې ایښودل شي بنیاد؟ څنګه چې جماعت بنیاد ولې ایښودل شي؟ د اشاعت توحید سنت داسې نوم یې ولې ایښودل شوی؟ لکه د دې بنیاد مطلب چې لکه دا جماعت ولې داسې مقرر شو د دې ولې؟ نو بس جي هغه شان خو الله دې د حضرت شیخ رحمه الله هغه ژوند د خوشحالۍ وګرځوي. هغه یې بالکل د دې بېدینۍ ته بس هغه صد سکندر جوړ او هغه یې کتل چې لکه دا مطلب دا خاص کر پښتانه ولې چې نو په بېدینۍ کې بالکل ډوبېږي غرقاب کېږي، نو هغه یې کار ته کار ووی او د هغې د وجې نه چې ده نو هغه یې خپل جماعت ته چې کوم نوم ایښی ده نو هغه د سرو زرو دی، او یا د سرو زر بسي د هغې نه بهتر دی چې د اشاعت د توحید دی او دغه شانې د سنتو دی. نو هغه یې ځان له ځان نه دي ویلي او هغه یې رامخکې شوي دي تر دې پورې چې هغه یې دې له هم نه دي کتلي چې ما سره څوک ملګري کېږي او که څوک نه ملګري کېږي. دې درس کې به یې وي زه اوس هم وایم چې زه یوازې یم، نو هغه الحمدلله دې له ملا تړلې ده او دې له هېچا کار نه وي، دې له هېچا کار نه وي او بس هغې سره دا جماعت جوړ شوی دی او دا د هغوی د دې جدایي دا وجه هم دغه وه لکه اعتدل فرقه کلها، نو الحمدلله هغه ټولو لته ورکړې وه او کلک ولاړو او دې وجې نه الله هغه امداد کړی چې زما خیال دی دا امداد زما د ذهن کې د کوم جماعت باره کې نشي راتلی. ماشاءالله. تاسو تر اوسه کم کم ملکونو سفر کړی دی؟ جی کم کم ملکونو سفر هم کړی دی؟ نو بس جي هغه شانې خو زه صرف دې دغه له عربو له 3 ځلې لاړم. اول ځل په عمره باندې تللی وم، نو پټ شوم، نو حج مې وکړ، نو بیا دوباره بیا دغه ته لاړم عمرې له لاړم او بیا اوس دغه 2 کاله مخکې دغه له لاړم د حج له د والد صاحب د طرف نه مې حج کو، نو دا 3 ځلې دغه بار ملک له تللی یم عربو له او الحمدلله نور چاته خدای څه ضرورت نه راوسته چې بل کوم ملک له دې لاړ شم. سفر تاسو ته تکلیف ورسي پریشانی تاسو څه کوئ؟ هېڅ که تکلیف راله ورسي نو بس هغه خو یو الله دی هغه له جاړو الحمدلله هغه چې نو کارساز دی هغه تکلیفونه لر کوي
ستاسو ذریعه معاش سره بس جي دا همیشه دپاره زمیندار راغلي یو او دغه لکه اوس دې وخت کې چې دا نو دغه د سکول نه فراغت دی چې د سکول نه فراغت راغله په دغه کې د 2017 کې نو الحمدلله د هغې نه په راایسته دومره څه پنشن میلاویږي چې په هغې باندې الله هغه وخړی. مخالفین د عقیدې چې کوم دي هغې ته ستاسو برتاو څنګه وي؟ نو مونږ خو جي مخالفین چې څومره دي نو اخلاقي طور سره خو هغوی مونږ چیانو مغلوب کړي تر دې پورې چې هغوی زمونږ داسې څه جمع کې زمونږ څه اخلاقي دغه نشي کولی مخنیوی نشي کولی او دغه د هغوی زما نه بلکل چیانو دی 100% خیال ده چې دا سړی نه زمونږ دی نه به زمونږ شي. په میوو کې کومه میوه زیاته خوښه ده؟ موږ خو جیجزان میوه غواړو پیژنو نه میوه غواړو پیژنو نه خو بس دا ده چې کله کله دا ملګري چې ده نو چې چېرته بار ځو په سفر باندې نو زه وله پیسې ورکم قسم وله ورکم نو هغه یا کنوان راوالي یا مالټې راوالي دغه دی جي. په خوراک کې زیاتتر خوراک څه استعمالوئ؟ نو بس جي نشم ویلی دغه خبره ده چې مونږ عاجزان یو قسم دی په لږ څه باندې ګزاره کوو. په رنګونو کې کم رنګ هم ډېر خوښ دی؟ نو وزیر داسې خو زما دا شین رنګ مې ډېر خوښ دی او ځکه دغه الحمدلله وایي د جنتیانو لباس به وي نو دغه مې خوښ دی. کمې خبرې باندې په کم شي باندې ډېره غوسه راځي؟ نو وایي چې یو سړی ضد ناد راوالي او د حق مقابله کې هغه هغه خپل دلیل سره دی چې هغه دلیل داسې چې لړتے ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں دغه شان قسم دلیل خو لکه هغه په هغې باندې کلکي نو هغه له بنده غوسه راځي. تاسو څوک تحفه درکړي او خوښ هم نه څه ورسره کوئ؟ نو بس جي هغه شانې زه خپل غربت وینم نو په کار خو دا دی چې په هغه ساعت باندې بنده هغې له هغې څه بدله ورکړي خو بس ښه دا ده چې الله تعالی بدلي درکړي او ذهني طور داسې یم چې لکه دا مغله بیا بیا ویل دا ماته داسې بد غونې لګي بس هغه ساعت سره الله دې بدلي درکړي او لکه تا څه له ځان کړو څه مسله معلومه نه څوک تپوس وکړي جواب څنګه ورکوئ؟ نو بس جي خو دغه د علم نه یو خبره همدا ده چې والله اعلم الله ښه پوهېږي جواب دی انشاءالله هغه اوبه ګورم که ومې نو در به کوم. تاسو که د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړی شي ستاسو ترجیحات به څه کیدی شي؟ څنګه جي؟ تاسو ته څوک چې پاکستان وزیر اعظم شوی که نه ستاسو ترجیحات اول به څه کیدی شي؟ چې وزیر اعظم شوی نه جي زه داسې یم چې خپل ځاني زما داسې غونې طبیعت دی چې څومره بنده د دې ټولو نه اړخلی نو دا به ښه والی او دا چې داسې یوه عهده دې میلاو شي قسم دی که دا خو په ذهن کې په لکه په یو رګ کې دا خبر راځي چې ما له څه عهده میلاو شي او زه به ګنې په دې باندې څه کار وکړم نه د دغه عهدې خبره ده چې لن تراني لك العيون بباب ان مثلي لا يطيق ذا الحجاب یا جریب على یا ملیک على جریب من الارض له 99 من الحجاب نو الحمدلله هغه شی بالکل ذهن نه راځي. تقي عثماني صاحب زما خیال دی یو کتاب یې تقریر ترمیزي هغې کې یو خبره لیکلې ده بادشاه جومات ته راغی نو ټول ورسره لاسونه میلاو کړ ټول خلک وله راپاڅېدل یو سړی د جومات قبلې دیوال سره چې نو ډډه والی وه خپې اوږدې کړې نو دا دی راپا نسېده نو بادشاه راغی نو خپل یې ورسره لاس میلاو کړ نو چې لاړو نو هلته نه ډېر څه ورکړله ورته وی دا هغه قبلي دیوال ته چې سره یې چې ډډه والې وه خپې اوږدې کړې دا هغه له ورکړئ نو هغه راغی چې هغه له یې ورکولو هغه وی دا څه دي دا بادشاه را لېږلي چې دا هغه له ورکړه وی الذي مد رجلیه لا یمد یدیه هغه کس چې هغه خپې اوږدې کړې وي هغه لاس نه اوږدی نو هغې وله واپس کړی او وانغوستی دي. نن سبا خو الیکشن نږدې دی که تاسو یو سیاسي پارټي دعوت درکړي چې موږ سره ملګری شئ تاسو به څه کوئ؟ نو زه خو جي ټول عمر ته مې هغوی دغه کړي دي
نا امیده کړي دي دا مې ویلي دي چې بس دا هغه ډنډ دی چې دې نه مونږ ځان اړخله کړی دی دې خبرو کې مونږ لکه هغوی خدایي ده چې ته دغه خاص د ضرورت داله دې رام شي نو دلته چې ته مونږ له دا نه دي ویلي چې یاره یا ملګرتیا یا څه بس دومره وکړي و یاره دعا کوئ که نه دا اوټونه را روان دي چې الله مهیا پرده وساتي بس مونږ هم لاس پورته کړو چې الله مهیا پرده وساته د نن سبا د پاکستان د حالت معیشت لحاظ سره ډېر خراب دی څه کېدای شي لکه دا اسباب مهیا کړي شي چې د پاکستان معیشت ښه شي نو بس جي د هغې نه خو ټولو نه لویه خبره ده د حضرت شیخ رحمه الله به اوس هم ملګري وایي چې زمونږ کوشش دا دی چې په دې ملک کې اسلامي قانون راشي اسلامي قانون سره الله ملک د امن ګرځوي او دا کوم چې غیر اسلامي قوانین دي دې سره که ملک بدامنۍ طرف له نه ځي نو د امن طرف له بالکل نشي راتلی د دغه بجې یو خبره کوله مولانا فضل حق صاحب که ژوندی الله دې حفاظت وکړي او که وفات نو الله دې شهادت قبول کړي نو هغه به خبره کوله د دې قانون نه امن غوښتل داسې دي لکه یو سړی وایي سپی مې پلار به ده او بیده به را اړیکه خیري کنډول ګرځولو نه به خلاصېږم نو وی به د سپی نه چریم بیده نه پیدا کېږي حضرت شیخ رحمه الله به مې وی آبادي چې ده نه هغه د ویښ نه کېږي لړول د بره نه کېږي دی وایي ما هغه ځای له ورسوه نو زه به دله دا کار کوم لکه دې سره امن نه راځي کوم دنیا کې ډېر ملکونه ستاسو کوم ملک ډېر خوښ دی نو به جي پاکستان خو مو د ټولې دنیا نه خوښ دی د هغې وجه دا ده چې هېڅ هم نه نو زمونږ دا خوله کلاو ده نو چې هغه څه ویل غواړو نو هغه ویلو شو اوس اپله هغه ویل پړوان دي دی یا نه دي هغه د خدای خوښه ده خو لکه دا خپل ملک مچیانو زه به دا ووایم چې دا خپل ملک مې د عربو نه م خوښ دی د هغې وجه ده چې هلته علما بلکل تړلي دي او دلته الحمدلله تړلي نه دي ګنې مونږ د عربو سره د تمامه دنیا نه برابرو خو په دغه حیثیت باندې خپل پاکستان تاسو مکتب نه څو کتاب پټ کړي تاسو هغه سره څه کوچ وینئ نو بس جي به دا ووایم چې پټ کړی دی نو بس الله دې هغه زما د آخرت بدله وګرځوي او دا مې اوس یو خیال پیدا شوی چې یاره کتاب چاله داسې کتوله مو ورکوه ځکه چې ورکړي نو هغه اکثر هغه ځایي کړي پټي کړي نو لکه زړه له یو صدمه ورسي د غلطي اصلاح څنګه کوئ چې غلطي اصلاح څنګه کوئ چې غلطي ته نه وشي څه ګناه ته وشي تاسو نه هغه خو جي ګناه خو زمونږ عقیده ده چې یو فرشتې پاکې دي یو انبیا علیهم السلام پاک دي او ډېره ښه دا ده چې بنده دغه دعا وایي چې اللهم مغفرتک اوسع من ذنوبي ورحمتک ارجع عندي من عملي او بس کثرت استغفار ستاسو مدرسې په حوالې سره مدرسه القرآن د دې ترتیب موږ ته خو کال کې تاسو څه کتابونه څه پړاوئ څو درجې دي نو به چې مخکې خو دغه وې څه 5 درجو پورې کتابونه او څه کال مو درجې 2 کړي دي استادان مو کم کړي د هغې وجه دا ده چې مونږ لیدل چې دا مدرسه په وروستو راځي او د استادان چې نو ښې طریقې سره خواري نه کوي نو بس زه به داسې همداسې مثال دی لکه کابل والا جنګ کو دا علاقې واغسته دا علاقې واغسته ناڅاپه راوروسته شو نو هغوی بیا خبره کوله چې دا اوس مونږ دویمې طریقې سره جنګ شروع کوو نو الحمدلله تر اوسه پورې 15 درجې چلیدي او څه کال مو درجې چې هغه 2 کړي دي انشاءالله دا به دوباره داسې پړوان دي باندې تللي او ټول عمر ته الحمدلله د دې مدرسې نه فیض خور شوی دی الحمدلله د دې کلي حالت بدل شوی دی تر دې پورې چې د نورو کلو کې زمونږ دغه دي شاګردان دي دا دلته چې الحمدلله څومره مولیان دي بغیر د هغه خپل استاد دا ټول الحمدلله زما دغه دي شاګردان دي نو دغه اوس چې ده نو
آینده کال له به دغه 2 درجې رواني او د حفظ کلاسونه چې هغه پکې الحمدلله ښه برابر روان دي. تعمیراتي حوالې سره څومره کار پکې پاتې دی مکمل شوی ده؟ نو بس جی هغه شانې خو موږ د مدرسه کې خپل جومات نه جوړ کړی نو لکه دغه ذهن کې اوس هم دا خبره ده چې که مولیان دي او که طالبان دي نو 15 وخته جمع کېږي خو دغه جمع مدرسه کې کېږي جومات پکې نشته دی نو هغه د جومات د ثواب نه محرومه دي نو دغه نشته د جومات دغه تعمیر بالکل نشته دی لکه یو لوی حال کې مونځ کېږي مدرسه ښه کولاو ده او خدا ده چې د جومات پکې نشته دی یا داسې نور آبادي مثال زموږ سودا ده یو طرف نورخاته طرف له آبادي شوې ده تورډیري طرف له شوې او خو دوو طرفو ته آبادي شیانو هغه پاتې ده. لکه ستاسو مقصد دا چې راتلونکي تاسو له جومات ضرورت دی د جماعت کې تاسو ته تکلیف پریشانی رسېدلی څه پورې په جماعت کې څه تکلیف تاسو ته رسېدلی دی؟ نو بس جي هغه شانې خو ابتدا کې ډېر زیات تکلیفونه رسېدلي تر دې پورې چې زموږ د ترې او زویو نو هغوی دا مسله یې مونږ اسانتیا سره نه منلي دې باندې 14 مړي شي نو پس د هغې دا مسله منلې شوې ده. د جماعتي احباب دپاره تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ د مطلب دا چې دا چې مراکین زموږ ګوري که نه دوی ته تاسو پیغام د جماعت په حوالې سره دیني په حوالې سره څه؟ نو بس جي هغه خو همیشه دپاره هغوی ته م وینا دام سوال یې الله مونږ کې اخلاص پیدا کړي او که اخلاص راغی نو انشاءالله دا کار دا اوس هم ډېر مخ په وړاندې تللی دی او که اخلاص راغی نو انشاءالله نور به هم په وړاندې دي او څه کسان شته دا د هغوی اخلاص دی دا د هغوی دعاګانې دي هغې سره الحمدلله دا